بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خواږه او درانه ملګري نن زما خواله راغلي دي. نو ډېر ملګري هلته راغلي مو د ستربندۍ له، خو څه ملګري پاتې مو هغو راغلي دي او د خپل طرفه یو ګفټ هم راوړی دی. نو زه د مولانا بلال صاحب او د مولانا پیاز صاحب او د دې چې څونه د ټیم دی د ټولو زه شکریا ادا کوم. نو دیو د خپل طرفه دا ګفټ راوړی دی او دا ګفټ دا به زه کولاوم، ځکه خلک وایي چې ملګرو له خلک ګفټ کړي نو څه پکې وړي. نو زه تاسو ته ښیم چې علما کوله څنګه ګفټ کړي. نو دا ګفټ دا به زه کولاوم په خپله او تاسو ته به یې ښیم چې زما ملګرو ما ته څنګه ګفټ راوړی دی، او دا به بیا تاسو دا تبصره کوئ چې څنګه ګفټ څنګه دی او څنګه ګفټ یې راوړی دی. نو په دې به بیا زه ستاسو نه رایه اخلم ملګرو په کمنټ کې چې د ما د ملګرو ما ته څنګه ګفټ راوړی. نو دا به زه اوس کولاومه. بلال بھائی ته دا ونیسه. بسم الله. خپل لاس یې کولاوې ده. خپل لاس یې کولاوه. بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه مزه باندې کولاو او دا دغه ټیپ دی دغه ټیپ دی. بسم الله. دا دې خو راوړه او دې اخوره سو ماشاءالله ماشاءالله ملګرو دنده کولاو که دنده دا وګورئ دنده هم کولاومه لږ ورته رانږدې څنګه. ماشاءالله سبحان الله. یاره د کروڑاو د ارباو روپو نه چې د میلیونو نورم کولاویږي. ماشاءالله. دغه شان څنګه کولاویږي دا برکه پرېږده ماته داسې. ماشاءالله قرآن مجید دی، د رب العالمین کلام دی او دا مونږ ته ډېر زیات خوږ او محترم دی. ماشاءالله. دا ونیسه چې زه دا خپل کمه دغه ته ولګومه. ماشاءالله ډېر ښایسته ګفټ زما ملګرو ما ته راوړی دی. ماشاءالله دا اصل زمونږ مقصودي زندگی زمونږ ژوند هغه ټول رب العالمین په دې کې ایښی دی. نو د ټولو نه ګران ګفټ او د ټولو نه غټ ګفټ دا زمونږ دپاره دا دی چې زمونږ ملګرو ما ته راوړو. نو ملګرو تاسو څه وایئ چې داسې ګفټونه خلکو له وړل پکار دي چې خلک د رب العالمین د کلام تلاوت وکړي، د رب العالمین کلام د خلکو ته ورسوي. نو زما ملګرو الحمدلله ما ته ښایسته ګفټ راوړو. الله دې خوشحاله کړي او الله دې کامیاب کړي. زموږ دا ملګري ټول الحمدلله مونږ کوشش دا کوو چې مونږ په خپل دیر کې دا ټول ملګري یو داسې ترتیب برابر کړو چې مونږ د قوم او د ولس او د ملت د خپل دیر مونږ خدمت وکړو. نو انشاءالله په دې باندې مشورې روانې دي. انشاءالله چې مونږ دا ټول نوجوانان دا علما دي او قاریان دي، نو دو ټولو انشاءالله عزم کړی دی چې مونږ به د خپل دیر د خاورې دپاره محنت کوو، مونږ به د خپل دیر د خاورې دپاره خدمت کوو، د خپل دیر د غیورو عوامو خدمت به کوو انشاءالله تعالی.